الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم درود شريف اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین کرام باقی تمام اوریدونکو مسلمانانو نن درویشتم تاریخ در رمضان المبارک 1443 هجری چې دا د رمضان المبارک آخرنی عشره و لسیزه ده عزیزانو د ګټې او د نیلام ورځې وې او لاړې عموم په غفلت کې پراته د ګټې ورځې وې د کامیابۍ ورځې وې د الله د مخه د بخنې وعدې وې نبی فرمایلی اوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار رنبه لسرزی ده د رحمت وی دویم لسرزی د بخشش وی او آخرنی لسرزی دا د هور نه د آزادی دودی دیو جنا پا دی آخرانه لسو ورځو کې د استغفار اهتمام ډیر پکار دی او دا دعا ویل ډیر دی اللهم اجرنا من النار اجرنی ویلش خدا شوم پړکی راخا چې الله صرف ما د هور نه بچ کی وای دا نور د الله بندگان نه دي نبی علیہ السلام وی چې الله نه غواړي نو شوم پړکی مکوا ټول یاد والله مونږ لراسه وکا مونږ لوکا نو دا دعا کوا اللهم
اجرنا من النار. الله مونږ دا ټول امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اور نه بچ کی. کوله دعا دا پکې ډېر وای. حدیث پاک کې راځي اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، کله بچی دا روجی آخرانه لس ورځې او شپې رالی، د الله د حبیب بدرې کارونه و. درې کارونه به کول. یو د شد المئزره، لومبه کار سو لنګ را مضبوط کا. د دې علما دو توجیهات کوي. یو دا چې دا د بیبیانو نه جدایي وا، ځکه اعتکاف ته به کېناستو که نه. لا تباشروهن انتم عاکفون فی المساجد. دویمه توجیه دا د شد المئزره، عبادت به نورم زیات کو. سړی چې کله با ولاړه باندې مونځ کې ستړی کېږي نو د الله حبیب بملا وتړله. شد المئزره، پون عبادت عبادت. دویم ایقظ اهله، دا ټولې بیبیانو ته به سوال جواب وکوي. بس دوست به د آخرنۍ لشپو کې د شپې خوبونه نه کوئ، دا به ویښې تېروئ. او احیا لیل، خپله به م ټوله شپه ویښه په قرآن باندې تېره کړه. زمونږ آخرنۍ لس ورځې پسې تېرېږي. د الله د حبیب معمول سو عبادت، دې ورځو کې به د الله حبیب عبادت کو. او دا داسې بختوره میاشت وه. ولله فی کل یوم ولیلة الف الف عتقاء من النار. رب العالمین الله جل جلاله د روجې په دې میاشت کې روزانه زرګونه خلق د اور نه آزاده او د هغې باره کې د جنت فیصله کوي. بیا چې کله د دې میاشتې اخرنۍ شپه شي چې په دې غونډه میاشت کې الله څومره خلق د اور نه آزاد کړي دي، نو هغه یو میاشت کې هغومره، بیا هغه یو شپه کې هغومره د اور نه آزادوي. او بیا د الله پیغمبر وی په دې روژه کې په دې اخرنۍ لسو شپو کې یو شپه ده من حرم خیرها فقد حرم. سوچ د دې اخرنۍ شپو کې د دې شپې د قدر نه او د دې د عبادت نه محرومه نامراده پاتې شو، د ټول خیر نه محرومه پاتې شو. ای پښتو کې داسې وایه چې سپیره پیژنې، سپیره هغه دی چې هغه د لیلة القدر د شپې د عبادت نه غافل دی. همزه او ته یو ښه ټول سپیره یو. نه تا سره د لیلة القدر فکر شته، نه ما سره د لیلة القدر فکر شته. د شب برات دپاره خو مو پړي شلول که نه. یاره جي دا شب برات روژه به کلی او یاره شب برات او شب او نن دا د درویشتمه روژه ده. ما نه والله که دې درې ورځو کې چا دا تپوس هم کړی دی چې لیلة القدر څه ته وایي، والله که چا تر اوسه کړی. هغه مسلمانانو چې شب برات پسې پړي شلول د لیلة القدر نه غافل پراته دي. الله او د شب برات شپې عبادت کوونکي یا راشه د لیلة القدر عبادت تلاش کا دی کی الله رضا کا. دا داسې شپه ده نبي وایي چې څوک د دې شپې د عبادت نه محرومه پاتې شو نو د سپیره د سپیره دا د ټول خیر او خوشحالۍ نه محرومه پاتې شوی دی. عبادت شپه خو همدا دا د عبادت شپه ده. الله الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل
روجه کې لومبه لسو ورځو کې اعتکاف وکړو، ورپسې دویمو لسیزه کې مې اعتکاف وکړو. بیا یې صحابو ته ویلې زما صحابو ما چې دې ځل دا لومبه لس ورځې اعتکاف کولو دا مې د لیلة القدر په تلاش کې کولو، نو په لومبه لسو ورځو کې را نغله، بیا مې په دې دویمو لسو ورځو کې اعتکاف وکړو نو دې کې مرا نغله. اوس واورئ زما امته چې څوک ما سره اعتکاف کول غواړي نو هغه د اخرنۍ لسو شپو لسو ورځو کې اعتکاف کوي، دا اعتکاف سنت دی. او زما امته که تاسو د لیلة القدر تلاش کوي نو د اخرنۍ لسو شپو تاکو شپو کې یعنی یویشتمه درویشتمه پنځویشتمه اوویشتمه او یو کم دېرشمه کې تلاش وکئ، په دې کې به تاسو ته لیلة القدر چې دا ملاویږي. او د الله پر یو کار کې حکمت دی. الله رب کریم دا شپه ښکاره کړې وه پیغمبر ته، پیغمبر ته ښکاره کړې وه. بیا د الله حبیب ته وویلی شو چې دا پلان کې شپه ده. د الله حبیب ډېر خوشحاله و، بس راووتو. چې د کوره راووتو چې زه به جومات ته ځم او صحابو ته حل ویما چې دا خو پلان کې شپه ده، یویشتم ده دریشتم ده پنځویشتم ده. چې رالل د الله حبیب دوه مسلمانانو خپلو کې جګړه وه، نو هغې په جګړه کې یو بل ته سختې خبرې کولې. د الله حبیب د هغې جګړې ته ودرېدو، د هغې خلاصې کولو، ته غلی شه ته غلی شه. چې جګړه ختمه شوله د الله حبیب اوهو یار وی ما د الله شب قدر شپه ښولې وه او زه رالم چې تاسو ته یې وښیم او تاسو دو مسلمانانو جګړه کوله، زه د هغې د خلاصي باندې مشغوله شومه. وی د هغې د وجې نه الله زما د ذهن نه هغه شپه بهر کړه. کوئ جګړې ښه جګړه خو ډېر ښه شی دی. پښتون داسې تاسو لیدلی چې هغه جګړه نه کوي. کوئ ښه جګړو له کار ووایي، ځکه دا خو دومره بختور شی دی دا جګړه چې د دې د بختوروالي د وجې نه لیلة القدر شپه لاړه، د هغې معلومات. جګړه ښه شی نه دی، دې نه ځان ساتئ، دې نه ځان ساتئ. نقصان دی، نقصان دی. نو بیا د الله حبیب وفرمیل وی دې کې به د الله راز وي. او د الله راز دی، الله له پته وه. هغه خلک چې وو که نه صحابه هغې بختورو عبادت ګزارو. هغه داسې خلک دی چې د الله پیغمبر ویلی ابوبکر جنتی دی، عمر جنتی دی رضی الله عنهم، عثمان علی جنتی، فاطمه جنتی، بی بی عائشہ. د دې د جنت د تلو اعلان یې کړی دی که نه، بلکې مخکې راشه سوره حدید دی. الله وی کلا وعد الله الحسنى. ابو بکر نه تر وحشي پورې رضی الله عنهم ټول صحابه جنتیان دي. کلا وعد الله الحسنى. لیکن هغې بیا منځونه کول، روجې به یې نیولې، نفلونه هم کول، جهادونه هم کول، خیراتونه هم کول، تلاوتونه هم کول، سره د دې نه چې د هغې د جنت ته تلل یقیني او قطعي دي. داسې خلک او سمو خیال دی چې دلته یو سړي ته وی چې جنتي دی به منځو کي. جنتي خو پرېږده چې دی حج له عمرې له لاړ شي، بیا راشي بس وی ما مړه دومره منځونه کړي یو په 1 لاک دی اړو کوم یې نه باقي. مونږ خو داسې حل دی. نو کچرې دا شپه ښکاره وی چې مثال دا پلان کې شپه ده، نو تاسو خو پرېږده اول زه مولا به والله کړي جومات له کال کې راغلی وی، تاسو خو پرېږده راغلی به ومه ورکې که مړه بس لیلة القدر به وو که نه. وره لیلة القدر په پلان کې شپه ده، بس وروره د مازدیګر نه به ورته ناستو تر سبا سهاره پورې هم په ژړا ځان وجلی وی، به د بخښنې اعلان به کېدو مفتو کې جنت اوسې. الله له پته وه چې دا زما بندګان ډېر لالچیان دي، دی به بیا ما ته سجده نه لګئ
دی با بیا اغلاگانے زناگانے بد عملے بد اخلاقے بد کردارے کئی نو اللہ رب کریم لیلت القدر آغا ٹیم تے نا پٹ کو چی بند شابا تالاشو کا اگرزا اور بس اگرزا کنے لیلت القدر خو پریدا صرف رمضان المبارک کی دا بخن اعلان دے پدے مخدز مکہ دہسی دا اللہ بندگان شتا چی ٹول کال زناگان اغلاگانے کئی اور روجہ کی صرف عبادت کی روجہ کی چی سنگا دا اختر اعلانو شی بیا اختر منزلم نرز بس جنت گٹھ لے گا اللہ لپتا ہوا دیو جن اللہ دا شپا غیب اکڑا ٹیم پٹ کو چیارا دا کم اشپرا بس دا اللہ پیغمبر و فرمائل یو اشتم در اشتم پینز اشتم و اشتم کی تالاش کوئیں دا بعض علماء و دا بعض صحابہ کرام دا نظریہ دا چی دا شپا اوڑی راوڑی کل یو اشتم کل در اشتم کل پینز اشتم دا گرزی را گرزی یو روایت دا سے دا اللہ حبیب فرمائلیوں صحابو تینا دا شپی دا نخی تپوس کڑے رہے نبی علیہ السلام فرمائل چی دا دیش پی کلا چی ما دا سحر منسکولو دا سحر مانز کے زما پتندی مبارک بانے خٹوی سجدہ میں چی لگولا نزما پتندی بانے خٹوی راوی دا حدیث وی دا یویشتمش پا ودرو جی پا دا غشپا بانے باران شوے دے او چون کی جماعت چرے آغا دا کجرو دو پوٹو کو نجوڑو نو آغا را سسیدو نو دا اللہ حبیب چی کلا سجدہ کولا نو دا اللہ دا پیغمبر تند مبارک پا خطو بانے گندہ شوے ہو نو ادا یو اشتمش پا بہرحال بعض نخی نور و حدیثو کی مراغلی دی چی دیش پا کی خاموشی زیادی دستور و رنا گانی زیادی رحمتونا راوریگی پا دیش پا کی دسپو غپام لی رکمی داش پا دا سی درنوالے کئی ذکر رحمتونو دا وجنا دا دیرو فرشتو دا راتلو دا وجنا اثرات وی کرنا عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابی دا قسم خری چی دا شپا چرے دا دا ویشتمش پرام او دا امت کی مشہورم دا چی ویشتم اشپا دا رمضان المبارک دا دا لیلت القدر دا ای پہ قسم کرے دے صحابی دے دا رسول اللہ ایو دلیل امنی والے دے او دلیل دیر کلے دلیل دے دلیل دا دے چی قرآن کلا دریش پہ ناما غشرا ندریز لیلا ناما غشرا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یو دویم وَمَا دَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ دعا بیاوی لیلۃ القدر خیر دریزل ناما غشرا اس دا دریزل دا ناما غستلو کی نکتہ لکنا قرآن خود حکیم ذات کتاب دے دا حکیم ذات کتاب دے وی دیکھیو نکتہ دام دا لیلۃ القدر دا لیلۃ القدر دا ٹکی تا چوسکور تلار شیخا دا تجربہ خکول شہری اوکار مولا تا مپری ریخا لکتاسم خیر دے کل کل دین دا پارا خواری کوئی قلم راوالا و کاغذ و کینا والتا کنا او دا ٹکی چلے کنا دا زان زان لولی کا لام یہ لام تی الف لام قاب دال رہی او بیا ورطا انسیولی کا دا سوری دا نہا ٹکی نو نہو لچی پتین کے سر پر کی سو جوڑی گی دینا دینا 27 جوڑی گی نو بی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہوئی دا ویشتم اشپرا قرآن دریزل نما غشتے رے گا نا دا دا ویشتم اشپرا لیلۃ القدر دے امت اللہ والے ورکڑے دا مخ کے امتنو کے بچ چاہتی آکال عبادتو کو نو اغلبا آغتبا عابد ویلی دا عابد دے دے امت خو عمرون متیاوتا نرسی نبی علیہ السلام وی آمار امتی بین 60 و 70 دا اللہ پیغمبر وی زما دا امت اکثریت عمر دا شپیتو دا او یاو کالو مینس کے دے دا سڑیری کن شپیتو او یاو مینس کے خلقو لمرگ رازی زما دا حبیب درش پیتا کالا عمر
ابو بکر صدیق 30 کاله عمر. نو نبی وی اعمار امتی بین 60 و 70، زما د امت اکثریت عمرونه د 80 او 90 کالو منځ کې دي، او یا 80 منځ کې ډېر کم چې هغه دینه بیا واوړي. نو چې کله دا عمرونه کم دي نو دی به پکې عبادت څومره کوي؟ نیم عمر خو د خوب کې لاړو، څه په ماشومتوب کې لاړو، څه کې لاړو چې راغونډې کې 15 کاله مې عبادت لنه جوړېږي. نو رب العالمین ډېر مهربان ذات دی، نو الله د هغې په بدله کې مونږ له شب قدر راکړو. دا یو شپه عبادت وکړه، تاله به دا 30 کالو نه زیات عبادت اجر الله رب کریم درکړي. الله رب کریم بدلا د 30 کالو نه د زیات عبادت برابر نه. قرآن وی خیرن خیرن، ځکه دا داسې شپې دي ښه مونږ خو ترې غافل پراته یو سړی. پکار دی چې په دې شپو کې جوماتونو کې ځای نه وي. مونږ هغه تراوت هم لا ماتې سوي که د اخرنۍ عشره کې چې اواز وکړو چې ختم به کوو، کېدای شي تاسې د کفر فتوا هم پرې ولګوئ. زمونږ خپې ماتې شو. که مونږ خپلو کې ناست یو، که مونږ سحر په توره شپه ځو په دې ګرمۍ کې پیسې ګټو، خپې مو ماتېږي، ستړي کېږو. نه مو الله که ژبه اوچېږي او نه مو مری اوچېږي او نه هېڅ تکلیف نشته. خو که یو ګنټه الله له ودرېدو وایي خارخ را باندې لګېدلی. دا د امت حال دی، دا د امت حال. نو که په دې شپو کې چا اعلان وکړو چې راځئ مونږ د اخرنۍ 9 ورځو کې قرآن ختم کو، تراویح وکړي، اوهو دا وي ده ته د خیال دی، وي دی ریاکاري کوي. اسانه فتوا ده که نه؟ وایي تماشګیر د نښې منځ وي، بس اسانه بل باندې اعتراض دی، ریاکار دی، دی ریاکار دی، دی ریاکار. ته څه شې؟ ته څه شې؟ دا جنت ټیکهدار یې که دی نه مونځ کوي، نه نفل کوي، نه نور څه عمل کوي که نه، دی د جنت ټیکهدار دی. هغه چې ځان قربانۍ ته رسول دی هغه ریاکار دی. الله اکبر. مخکې سورة توبه کې تیر دی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب علیم. نبی علیہ السلام تبوک جهاد لروانو، اعلان یې وکړ چانده راوړئ. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان ذوالنورین ډېرې پیسې راوړې، ډېرې پیسې. د الله د پیغمبر مخې له یې وغورځولې، سرو زرو پیسې. د الله حبیب داسې لاسونو کې اړولې راړولې، ډېر خوشحاله و، د جنت زیري والا ورکړ. جماعت ګوټ کې شیخان ناسو، بزرګان د جنت ټیکهداران. وی دا عبدالرحمن ابن عوف او دا عثمان دي ریا کوي، دو پیسو ته څه ضرورت و؟ دا ځان ښیي خلکو ته. دی ته خو دا خبره وکړه. یو څه صحابه غریبانانو، ابو عقیل رضی الله عنه داسې نور صحابه، هغوی لاړل، ټوله ورځ ګرمي وه، نو د کجورو په باغونو کې مزدوري وکړله، دیاړي وکړله. نو مازدیګر چې دیاړي واخېسته نو چا سیر وربشې روړې، چا نیم سیر وربشې د الله د پیغمبر مخکې کېښې. نو دا شیخان جومات ګوټ کې ناست، وایي ده ته وګوره، دی په سیرو په نیم سیرو وربشو باندې ځان جنت ته رسوي، د رومیانو مقابله کوي. الله یاد راولېږلو. ای های هغه خلک دي چې هغه زیاتې پیسې لګولې، هغه ته ویلي دی ریا کوي، او هغه چې لږې راوړي هغه پورې خاندي، وي دی په دې جنت ګټي. دا مونږ او تاسو هم دغه شي. که یو سړی ډېر عبادت کې هغه له مو ګوته نیولې ده، یاره جي نو بس. او که خپله زمونږ داسې حال دی، داسې مه کوئ، داسې مه کوئ. بہرحال اللہ وی والفجر گواہ سحر دا ہر ورځې. دا سحر ډېر قیمتي دی، څوک وایي دا د غټ اختر سحر. بیا وی ولیال عشر، هغه لس شپې لس ورځې ګواه دي. علما وی شپې کمې دي، لس کمې ورځې دي. وی ورځې
آغا د یکم ذی الحجې نه تر 9-10 ذی الحجې پورې دي. یکم ذی الحجې نه د اختر ورځې پورې دا 10 ورځې دي. الله وی په دې زما قسم دی. او شپې د 21 رمضان المبارک نه تر 2930 رمضان المبارک پورې الله وی په دې 10 شپو باندې د زما قسم وی. شپې دادی ورځې هغه دي. ولې په کال کې د دې شپو غونتې نورې شپې نشته او کال کې د هغه ورځو غونتې نورې ورځې نشته. وجه دا ده هغه ورځو غونتې ورځې ځکه نشته چې په هغه ورځو کې عرفه ده. 9 ذی الحجه عرفه ده که نه؟ نو د عرفې د وجې نه په ټول کال کې هغه د غټ اختر ړومبی 10 ورځې دا قیمتي دي. او په دې شپو کې شب قدر دی. د شب قدر د وجې نه د آخرنۍ 10 شپې د روژې دا ډېرې قیمتي شوې. الله پې قسم وکړو، الله پې قسم وکړو، دا ډېرې قیمتي شپې دي. په دې کې حدیث پاک کې راځي د الله پیغمبر وایي صحابي تېنه تپوس کړی دی د الله پیغمبره کچری ما تا دا شپه الله وښوله زه پکې الله نه سوال کوم نو څه غواړم. الله مونږ به څه غواړو؟ ښځه، پیسې، بنګله، ګاډی. مونږ خو لالچیان یو که نه؟ دنیا ډېره مه غواړه، دنیا د ضرورت مطابق غواړه. ولې دنیا خو الله سپوله مو ورکړې ده، نه ده ورکړې. د انګریزانو سپي په داسې ګاډو کې مزل کوي چې زما ستا د ملک صدر پکې نشي ګرځېدی. دا دنیا خو الله هغې له ورکړې. دا خوراکونه خو الله سپوله ورکړي. داسې سپي شته دی چې قسمه قسم اعلی خوراکونه کوي، شته که نه؟ نه جي نه، الله نه هغه شی وغواړه چې الله پې خوشحالي، هغه الله پې خوشحالي. څه به غواړې؟ صحابي وایي ما ته وښایه څه وغواړم. دعا یاده که د شب قدر ښه وایي دا ووایه چې اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. دا دعا ده. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. معنی ازدکا اللهم اے اللہ انک عفونا تو معافی کون کے من غلطے کو تبرات معافی کے کریم تدیر عزت من ذاتی او تحب العفو معافی و معافی والا خواخی نفاف عنا اللہ نمون لم معافیو کا. سبحان اللہ، سمرخ کلے دوارا مولم معافیو کا. معافی کول دا اللہ صفت دے، معافی دا اللہ صفت دے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. قرآن بار بار ہوئی اللہ معافی کو ان کہہ رہے، اللہ معافی کو ان کہہ رہے، اللہ معافی کو ان کہہ رہے. او دا دا معافی ورزی دی. اللہ اعلان کہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ وے اے زما حبیبہ دے زما بندگانو تو آیا. کم بندگان؟ منزگزارنا، حاجیان، مولیان نا. الذین اسرفوا علی انفسهم، آغا بندگان غلاگانی کری دی، بالمازے کری دی، زناگانی کری، شرابون اسکلی دی، غلاگانی کری. اللہ خپکڑے دا اللہ پیغمبر خپکڑے دے، دو گناہونو پیٹی پملا بانے پرات دے. اللہ ویدی تا اعلانو کا چلا تقنطو من رحمت اللہ. اللہ وے زماد رحمتنا زماد بخننا منا امیدہ کی گئی کہ بندہ تدی ٹولو گناہونو سرا توبو باسز اللہ بخنے لتیار ما. اللہ ویدہ تیار
حدیث ہے کنا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرا. اللہ یو بنی آدم چې دا د ځمکې نه اسمانه پورې دا کلاو فضا ستا د ګناهونو نه ډکوي خو شرک دې نه وی کړي او زما در ته رالې الله وی دا څومره دي ګناهونه دي دومره به دا معاف کول خو پرېږده دومره دله نیکۍ در کوم ولا وبالي او زه د چا پروا نه ساتم. سبحان الله. بشر حافي یو سړی و. بشر حافي دا یو بزرگ تیر شوی دی، نه مولاو نه اجیو نه تبلیغیو نه روجدارو، څوکو شراب خور. اے اللہ دا سے مہربان ذات ہے. شراب خورو بشر حافی شراب و بیسکل کلب لبار وقت روانو محلی عالم دے خوب سے دلیل شرعی نے دے خوب بطور فضیلت عالم خوب لیدلو محلی امام فرشتہ را لخوب کی ورطوئی اللہ را لے گلے ما اللہ وی چی بشر حافی تا زما سلام یوسا. سبحان اللہ. عالم چی را پاسرو اعوذ باللہ ویلو بشر خوب شرابی کلبونو کی گڑاگانے دیتا سنگا اللہ سلام را لی یارا مڑوی دا شیطانی خوب سباش پہ لبیا خوب گوری بیا باغ فرشتہ رالا بشر حافی تا سلام یو صدا اللہ بیا را پاسر منا شیطانی خوب دے بشر کلبونو کی گردی زناگانی شرابونا دیتا سنگا اللہ سلام را لی دریم اشپا خوب وینی ویتا پا خبرو نپوئی گی بشر حافی تا دا اللہ سلام یو سا دے پوشو چیسا خبرو خدا را پاسر دو شپی شپی او منڈے کڑا دا آغا واری وڑا بولو کور والے ور ترالا سو کے استاجی مجموعات محلی امام سری بشر کار میرے ورسے یہ راغا خو کلب لتلے شراب اسکلو لا کم پلان کی زیلے بس غری غری التلا چلاڑو کلب لا سوکیدارو لار دے سوکیدار دوی وردوی بشر دوی چھ مولانا صاحب راگلے دے ملاقات کی ضرور سوال جواب آغاو دمرا نشا کی غرق پروت دے غرقاب دے پا نشا کی آغا سوکیدار ورگے ورطوئی علکہ دو جماعت استاز راگلے تاثر ایک کار دے دا گنانگار سڑی سڑی دیر نرمی آغا بانی ویختود ری دلوی ری دو دیو خبر سرا نشت ختم شولا آغا وی ماوی که چرت دا مرگ فرشتہ راگلے دا جماعت استاز پا شکل کی سارا نجوڑی علی دومره ګنده مکلب لرا پسې نه را دننه کېږي دې نه مې بهر کړي ډېر په یره راغی چې یره راغی ور میلاو شو جی استاد جي خیر ته کښېنه دلته دغه ستا صورت په ځای جی ته دلته وایي دلته به ګورو ته زما خبره واوره وی بشر دا راته ووایه دا تا کې څه خوبي ده تا کې څه خوبي ده درې شپې لګاتار ما خوب لیدلی الله وی زما سلام دته یوسا تا کې څه خوبي ده هغه په جړا شو وی مال الله سلام را لېږلی دی یو که نه وی هغه عالم ورته وی جاړه ما ول ما ته حل ووایه منځونه ما ټول عمر وکړل تقریرونه ما وکړل درسونه ما وکړل د عرش مالک سلام تا ته رالیږي خبره سره هغه دا سوچ وکړو یاره وی بس تا ته خو پته ده استاز نه مونځ شته او هېڅ هم نشته دغه شرابونه او کبابونه دي خو یو کار دی وی څه وی دا زما پټکې وینې ته دا کولاو که نو چې کله هغه پټکې کولاو کو نو چې د هغې یو ول نیمې کولاو کو نو په هغې کې یو کاغذ راووتو چې هغې باندې لیکلي وو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وا وی استاد جی یو ورځ په لار را روان وم او کلب له نشې له راتله وی په لاره کې مې دا کاغذ ومینځلو چې راوچت مې کو اوهو دې کې خو زما د رب نوم دی
دیکھے تو قرآن آیات دے زما دا رب نامه دا نو یاغه می زر زر پاکو خوشبویانی می پی اولا گولی وی بیا راتا مای چی دا با ایک دم چرتا وی میں چی دا با چرتا ایک دی وی بس دی پٹکی کی میتاو دا می ځان سره ګرځولو ای چې دلته به کلب لرالم وی دا پټکې به مې دې غاړې تکې خو چې دې کې د الله نوم دی الله د بسم الله او د الله د نوم قدر وکړو الله د عرش نه سلامونه رالیږل هغه عالم په ژړا شو وی بس دقه یو خبره ده الله سلام رالیږي ای د دې کلمې قدر وکړو هغه ګناهګار بشر شرابي زناکارو د دې بسم الله د عزت د وجه نه توبهګار شو د الله ولی وګرځېدو بیا به خلک هغه راتل چې مونږ له دعا وکړه او تاسو خبر یې که نه مونږ هم ډېر قدر کوو که نه کورونه پرېږدئ لږ داسې د جومات د المارۍ ته وګورئ دا د الله کتاب دی که نه زمونږ جومات دی لږ خو ورته وګوره قرآن مجیدونو ته لږ وګوره مونږ مسلمانان د جنت ټیکهداران زمون قرآن مجیدونو ته وګوره الله الله جنت تمه کېږه نه ستا په جومات کې ستا په کور کې د قرآن دغه عزت دی شلېدلی پروت دی کاغذوی پروت دی اوی خبر خفه کېږئ ما تاسو دا زمون محلې والا ډېر بختور خلک یې تاسو چې کور کې قرآن مجیدونه ضعیف شئ نو جومات کې ماله راواستو ډېر ښه خلک یې چې ګورې ماشوم به جولۍ د سپارو نه ډکه کړي استاد جي دا خو ضعیف شوي یعنې ستا په کور کې د پیسو ځای شته د جامو ځای شته د ټي وي ځای شته د موبایل ځای شته د ټنګ ټکور د آلاتو ځای شته د خرو د سپیو د غواو د پیشو ځای شته خو د قرآن او د سپارې ځای دا نشته دا د دې امت حال دی څومره افسوس کې مونږ پراته لږ د الله قدر وکئ د الله د کتاب قدر وکئ مونږ له درس کې تیر شو که نه سلیمان علیه السلام پیغمبر او بادشاه دی یو خط یې ولیکلو هغه یو ښځې له ولېږلو هغه ښځې له چې خط لاړو هغه وایي انی القیا الی کتاب کریم مالا یو عزتمن خط راغلی دی خط چا رالیږلی دی انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین دا خط دا اللہ بندہ سلیمان لکلے دے علیہ السلام بسم اللہ دا ولکا وی کلمہ ہوئے علماء وی دا خزا بادشاہنا دا دا پلار نکنا ولا ناشنا بادشاہی پاتے دا خلق تابیدار دی دا خزا د نور عبادت کو ان کے وا د نور عبادت بے کولو لیکن دیو بند دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا خط عزت کو اللہ ورت ایمان نصیب کو ایمان راوڑو قالت رب انی ظلمت نفسی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَ رَبَا ما خُدِر گناہونا کڑی دی خونن ما دو گناہونا توبہ اخکلو سلیمان علیہ السلام سرا ملگرتیا کی ایمان راوڑما دا بندہ دا رسول عزت داغ دا خط عزت ہو کہ اللہ ایمان نصیب کو اے دا اللہ بندگانو دا قرآن دا اللہ خط دے کہ منگا و تاسو دا دے خط عزت ہو کہ اللہ و سمر مقام در کی دا دے دیر قدر کوئی دیر عزت کوئی بارحال خبر بالخوارانا لارا نو لیلت القدر کوششو کئی
دا د بختورې شپې دي، د عبادت شپې دي، دې کې الله رضا کوي. او جاړئ الله ته په ګناهونو باندې، جنت وغواړئ، د جهنم نه پناه وغواړئ. او دا لږې د شمار ورځې دي، پته نه لګي را روان کال به څوک مړي او څوک به ژوندي. داسې ده که نه؟ هېڅ پته لګي. تېر کال مونږ سره په دې جومات کې په دې صفونو کې ډېر مسلمانان ورونه وو، نن هغوی د خاورو لاندې پراته دي. را روان کال له نه زما پته لګي او نه ستا پته لګي. صحیح ده که نه؟ راځئ چې نن الله رضا کو. نو کوشش وکئ دا یو څو شپې د عبادت پاتې دي، بختورې شپې دي، الله رضا کې عبادت پکې وکئ. لیلة القدر اهمه شپه را روانه ده چې د دې نه مونږ او تاسو چرې محروم پاتې نه شو. بله یو مسله د سرسایې متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث پاک دے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نبی علیہ السلام د دې د فرضیت اعلان کړی دی. فرضیت نه دلته مراد وجوب دی، ځکه بل حدیث د مکی والا به پیش کو هغې کې وجوب راغلی دی. نو فرضیت نه مراد دلته وجوب دی. واجبه کړې ده د الله حبیب په حکم د الله باندې صدقه فطر د څه دپاره؟ دوه وجو نه. یو دا دی طهرة للصائم من اللغو والرفث. دا کم سړي چې روژه نیولې ده د دې سرسایي په ورکولو باندې د ده روژه کې چې کم کمی زیاتی راغلی دی هغه وله ختمیږي. خامخا زیاته خبره به دې کړي، کنزل به دې خولې نه وتي، سپکه خبره به دې خولې نه وتي، یا به دنه په عبادت کې څه زیاتی شوي. نو د دې سرسایي په برکت الله هغه ګندګي تانه لرې کړي. دا یې روژهدار له فایده ده. وطعمة للمساکین، او غریب له دا فایده ده چې اختر دی ته بچو له جوړه جامه کې، نو غریب به په دې خپلو بچو له څه وکړي. نبي فرمایي من اداها قبل الصلاة، چا چې د اختر د مانځه نه وړاندې صدقه فطر ورکه فهي زکات مقبوله، د دې ثواب د زکات قبول کړی شوي. ومن اداها بعد الصلاة، چا چې مانځه نه بعد صدقه فطر ورکه بس یو عامه صدقه ده. علما څه وایي؟ د اختر د مانځه نه مخکې صدقه فطر ورکه، نو صدقه فطر دې مو شو، ثواب هم درته میلاو شو، اجر لوی شو. که اختر مانځه نه بعد شوه نو فطر غاړه دې خلاصه شو، خو هغه ثواب درته میلاو نه شو. ثواب لپاره مو غریبۍ دي، ټاټکي باندې دې ګټلې ده، په دیاړو مزدورو دې ګټلې ده، په سفرو دې ګټلې ده، لوږې تندې تېرې کړي دي، نو ثواب وګټه. د اختر مانځه نه وړاندې ورکه. نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې صحابي ولېږلو، یو ګرځه اعلان یې وکړو چې نبی علیہ السلام اعلان کړی دی په مکه کې چغې والي چې صدقه فطر واجب ده، واجب ده، دا ټول ورکوي. پلار به د ځان صدقه، د بچي خاون به د ښځې صدقه فطر ورکوي، او د خپل ناواده کړو لونو او دارنګه ناواده کړو بچو یا واده کړي دي خو هغې کار روزګار نشته، پلار ته ناست دي، هغه به صدقه پلار ورکوي د هغې. بچی کاروباري دی نو هغه خپله ورکوي که نه، بیا د هغه کار روزګار شته دی. کور کې شریک یا یو مشر دی نو هغه یو مشر به ټولو په ځای باندې دا صدقه فطر دا ورکوي. بیا په دې کې مختلف څیزونه راغلي دي، غنم، وربشي، کجوري او ممیز میوه دا راغلي دي. په عام طور باندې موږ خو ماشاءالله جنتیان یو که نه، د کجورو نوم باندې څوک نه ورکوي، د وربشو او دارنګې د میوې په نوم څوک نه ورکوي، هغه تله کې نه، بس صرف د غنمو م یاده کړې ده که نه، د غنمو. او که د دنیا خبره راشي که نه، اوس اعلان وشو چې یاره جي دا پټې خرڅېږي، نو څومره خلک بوله تیار دي. هغه د غنمو والا چا د غنمو په ریټې سرسایه ورکول او د پولې پړق ته ناست او څښا وږمې ته تللی که نه، هغه به هم بیا وایي چې یاره دا 10 لاکه په موقع واله او میاشت بعد به دله ټولې پیسې درکړم. دی شرمېږي نه چې دی د غنمو په ریټ ورکوي.
خپکیږي ما دا منبران چیرمنان دا غنمو ریټ مو ورکوي ښا الیکشنو د پاره پیسې ډېرې دي او د سرسایه لپاره د املا ما ته ته الله له جواب سوال ها د پوسټرو لپاره پیسې شته د ډمتوبونو لپاره مون سره پیسې شته د دریمو سلويختو د کلیدو لپاره پیسې شته د ډمانو اجراګانو لپاره پیسې شته او د سرسایه لپاره بچي کنه مو پیسې دي دا الله دوکه کې ولی الله لا پته نه ده اے تاسو څه یقین دی چې الله ته زما ستا حال نه دی معلوم څه مو یقین الله لا دا پته را چې د څومره واسطه او د څومره واسطه او د څومره واسطه شته که نشته الله لا پته نه نشته دروغ مې ویل قسم دې کشته ور که ورته وې تا به د غنمو په ریټ ورکوله سرسایه قسم دې زمونږ د داسې خلکو وستره چې د کجورو په ریټ سرسایه ورکي هم د غنمو ریټ نیولې دی ولی الله را نه یېږي زما خبر یې ترخی तुम तो फूलों खरीदार नजर आते हो मगर मेरे दामन में तो कंटों के सिवा कुछ भी नहीं زاغه مولانا مچی سبحان الله مې ویله و جنت ټیکداران یې هغه خبره وکوم چې رب راځي تاسو ټول دی الله خپکی زما در باندې پروا نشته مفتی رشید احمد رحم الله یو خبره ده وی سارا جهان ناراض ہو پروا نہ چاہیے مد نظر تو مرضی جانان نہ چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کریے فیصلہ کہ کیا کرنا اور کیا نہ چاہیے دا اللہ رضا وغواړو بھئی که تاسو خپه شئ زما رزق نه کمیږي که تاسو خوشحاله شئ زما رزق زیاتیږي نه تکړه شئ ښه کنځل لا پسې وکئ زما والله که ور باندې پروا شته هېڅ پروا نشته ته بس کنځما پورې ښه دي کوه که نه ماله بیا الله اجر راکړي زه ستا د خبرو نه او پراپېګنډو او تهمتونو نه یېرېږم ما چې دا د پیغمبر موسلی او محراب خوښ کړی دی دا مې مخکې نه دا سینه دې شي ته نیولې وه ما دا جامې دا سپینې جامې دي دا غونو ته نیولې دي زما بې پروا نه راځي زما پښتو متل دی یتیم په ژړا زمونږ عادت یې دوی خبرو سره مونږ دې سره عادت یو خو زما ورونو ته به م الله له ورځې زه به م الله له ورځمه ځان مه دوکه کوه الله دوکه کولی نشي که ستا د غنمو نه بره وسوي هغه ورکه که ستا د کجورو مطابق وسوي هغه ورکه که ستا د میوې مطابق وسوي هغه ورکه یوازې د غنمو خبرې مه کوه چې ستا څومره زیات وسي زیات ورکه ثواب دی الله به درنه رضا شي الله به درنه رضا شي دا خو د الله دا په ځان بوج مه ګاڼه چېره بوج دی بس څنګه به ترې نه خلاصېږم ځان بوج مه ګاڼه په ځان باندې د قیامت نښه دا ده والزکات مغرمه خلکو له به زکات ورکول تاوان ښکاري دا هم یو جمله زکات دی که نه د روجې زکات دی دا قسم دی مونږ ته تاوان ښکاري اوهو 300 روپۍ 300 خره چې خوله دې ماته نه شوه د میاشتې قسم دی په نسوارو د 300 نه بره لګي یا څه خبره نه ده نه لګي که نه او د الله دپاره 300 اوهو داسې ورسره دا خوله نور هم کږه راکوي الله یې دا خوله سمه کږه که نو داسې مه کوئ په نسوارو لګو په نشو تماشو لګو او چې د دین دپاره شو د غریب دپاره شو نو بیا وروره خبرې دا حل دی داسې مه کوه الله له به تم ورځې الله له به زم ورځمه دا خبرې یادې ساته قیامت ورځ به بیا به وی چې اوهو ما ته خو استاذ دا خبرې کړې وې کاش چې ما په دې باندې عمل کړی دا ورځ د جمعې درویشتم رمضان مبارک دا ځای یاد ساته د قیامت په ورځ به بیا په دې خبرو باندې اقرار وکړي چې کاش ما پې عمل کړی و الله دې عمل توفیق نصیب کړي آخر دعوانا ان الحمد